دسی تراوی به نه کوئ زر زر به قرآن نه وایئ تاسو ته به خلک پیغور درکړي ما ته ګورئ ښه بچوړو یو به وایي زه به افسر شمه بل به وایي زه به MPA شمه زه به غټ افسر شمه او ته به مولا یې مړه ته به وظیفې ټوله یې مړه د جومات په کمره کې به پاتې کېږي په پردي کلي کې به اوسېږي وایي مرو به نه که خیرې یو ټپ سړي سور سړی را پرځولی و د پاسه پې ناست ټپ را لګېدلی و سوره بې را پرځولی و خلکو ته ویې راشئ ما ته خلاص کوي نو خلکو ورته د پاسه پیتی څنګه دې ته خلاص کو وی دی به پاسي نه زما سره دا غم دی چې وی دی پاسي چې بیا به زما سره څه عمل کوي اوس خو پې زه د پاسه خو چې دی را پاسي نو زه خو بیا ټپې مه که نه نو بیا به څه چل کوم که نه نو تاسو ته کو چا پیغور درکه نه چل درته ښیمه تا ته به وایي زه به غټ افسر شمه وایي مرو به نه دوباره به پاسو نه انشاءالله دوباره به پاسو که خیری دا ټول کتابونه به کار پریدي کمیسټري بیالوجي فزیکس دا ټول به کار پریدي داسې وخت به راشي چې یو د قرآن مانګ به شروع شي او حافظ قرآن به راوغوښته شي ورته به وویل شي اقرأ ورتقي شا به قرآن شروع کا کم قرآن چې د دنیا کې په سینه کې ګرځو شا به وایه اقرأ ورتقي یو آیات په وی او په بره خیجه د جنت په یو درجه خیجه دا ټول به موسیقي دا ټول به درته ګوري درته به ویل شي ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا قرآن داسې په ترتیل سره وایه لکه څنګه چې به دې په دنیا کې په قلاره به قرآن وایه دا زر زر تراوی به نه کوئ ګورئ الحمدلله رب دا تراوی به نه کوئ روژه را روانه ده دا که چا کولی شاته پسې مه ودرېږئ ښه وای دا قرآن ما ته رب را لېږلی دا ته څه کوې یار داسې تراوی به نه کوئ زر زر به قرآن نه وایئ ښه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نبی علیہ السلام به په وقف قرآن وی ښه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین د قرآن حافظ ته به وی وایه قرآن په بره خیجه دی چې یو آیات وی د جنت په یوه درجه به بره وخیجه ای بچوړو تاسو نه که څوک تپوس وکړي چې د جنت څو درجې دي د جنت څو درجې دي ته به ورته وایې چې څو آیاتونه د قرآن دي هغه د جنت درجې دي ښه